انسان په ژوند باندې کم اثر اچي. مطالعه ته وګورئ غټ اثر ته اچي چې په یو مجلس کې شي ستا خبرې ته په ژوند کې سنجیده سي، د سپک ورځ نه لري، سپک نه کېږي. بله فایده یې دا ده چې به انسان د خبرې و ګیرایي ته ولاړ سي. ان جماعت یو واقع ته ولې ستا سر په خلاص شي یاره اوبه د هغه ځای څخه وړي، مسله دلته راپېښ سرسره کې نه ورته ګوري. بل دا شی سي چې ته د سنجیدګۍ سره سات ته چې په یو مجلس کې کښېنې ته پالتو نه ګایېږي، ته سمه خبره غیر ضروري نه ګایېږي. په انسان کې د برداشت ماده پیدا کړي. پخوا تا خبره دونه څه برداشت ولی لیکن اوس خبره برداشت شوی سي. بله پیدا یې دا ده اوس ته امریکې ته نسې تللی، ته جاپان ته نسې تللی، ته جرمني ته نسې تللی، لیکن چې د جرمني کتابونه ګورې، د کتاب د امریکې د سړي کتاب لیکلی دی هغه د ګورې، سفرنامه ګورې. مفتي تقي عثماني صاحب دی هغه تللی دی مختلفو ملکو د جهان دیده یې کښلې ده. هغه سفرنامه چې ته ګورې هغه جرمني، جاپان، فرانس، لندن دا رقم چې ولاړ سې امریکا شاوخوا 22 ملکونه دي. ته چې واځه ورسره ګرځه، چې کوم وخت کتاب ګورې ته چې واځه ورسره ګرځه، نو ته هغه ملکونه تا ته معلومېږي نه، لیکن دی لکه ته چې کتاب ګورې دی لکه ته چې هلته یې د هغو ملکو معلومات تا ته اوسي، د هغو رسم رواج روایات ګره تا ته معلوم سي. دا د کتاب دا پیدا